नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा'a लिल्लाहि वलौ अला أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم سورة النساء पिंजम पारा यौसल पिंजल इज्तम नंबर आयत दी मक्की आयतों के अहकाम तलाक और निकाह जिक्र शुरू उस पदी आयतों की अहकामात गवाही जिक्र की चिददे ताल्लुक हुद निकाह और तलाक वगैरह मसाइल सरा राजी अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयतों के फरमाई चितास मोमिनान तमाम मुआमलात की और दागीर अदायगी की द इंसाफ कायम की जुड़ से कलक गवाही वर गवीन बगवाहे की तासुद इंसाफ नकार वाकल अगरची दा गवाही इस्लास खिलाफ इकरार वलिन यादा गवाही इस्लासो द वालिदैन याद रिश्तेदारान खिलाफ वलिन या इस्लासो द गवाही कचरे द मालदार या द गरीब खिलाफ हम भी बहर सूरत की तास इंसाफ नकार वाकली जका तासुद नफ्सनो द रिश्तेदारानो द मालदारानो और रिबानानो नज़ियात औला अल्लाह पाक दे तासु पगवाहे की अल्लाह पाक रज़ा तो ओरी द रिश्तेदारे और द गरीबे मालदारे ख्याल मसात उसके दा गवाही तासु वर कवई न द गवाहे याल मुसाती अल्लाह पाक रज़ा द पार हक बयान को पगवाहे के चिदम रोका वटुनदी त्यागत बसी जुनदी द अदल और इंसाफ बलार की रोका वटुना या मोहब्बत दी और या दुश्मनी द चाल अल्लाह पाक पदीजी की फरमाई चितासुम पदी गवाहे द अदल और इंसाफ की द रिश्तेदारे और द मोहब्बत ख्याल मसात और हमदारन की आयत सूरतुल माइदा के हम राजी अल्लाह पाक फरमाई कि तासद अदल और इंसाफ नकार वाकलई खुदा अदल और इंसाफ का लार की रुकावट दुश्मनी दागीब तास ख्याल साथई हसीनच द दुश्मनी द वजन तास जुल्म को गवाही चुवर कवई नतासु कागे की दखलवान और दुश्मनान ता अगी तरफ तवज्जो मकवी अल्लाह पाक द तवज्जो कोई असना द चाप मोहब्बत के द नसियाती उसी हक की या द चाप दुश्मने के द ना हक की ज्यादती उसी दुश्मनी और मोहब्बत दादवाल रुस्तु की और इंसाफ उड़ाती मुफ्तियान पाकिस्तान मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह लिखी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और
دپاره راغلي پیغمبران څه دپاره راغلل د دې دپاره راغلل چې په ځمکه باندې انصاف قایم شي عدل انصاف څه ته هر چا ته خپل حق ملاوېدل دې ته عدل اوس د یو سړي کېږي لږه حصه ورته ډېره ورکړې دا ظلم دی او د یو سړي کېږي ډېره حصه ورته لږه ورکړې دا ظلم هر چا ته خپل حق ورکول د عدل انصاف بیا که د دې حق تعلق د الله پاک سره دی او که د دې حق تعلق د بندګانو سره لیکن هر چا ته خپل حق ورکول عدل انصاف دی او د دې د ادایګۍ دپاره او د دې د قایمولو دپاره الله جل شانه پیغمبران دنیا ته رالیږلي قرآن کریم کې الله پاک سورہ حدید کې فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط کتاب دې د پاره نازل کړی چې خلک په انصاف قائم شي نو قرآن کریم او آسماني کتابونه د دنیا ته رالیږلو مقصد هغه د انصاف قائمول یا آدم علیہ السلام چې الله پاک پیدا کړ هغه باره کې فرشتو ته وایي اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ مفسرین فرمایي خلیفتن فی تنفیذ الاحکام پس مکه باندې بد الله پاک شریعت نافذ کوي عدل انصاف قائمي آدم علیہ السلام الله د دې لپاره دنیا ته راولي د پیغمبرانو کا پس مکه باندې عدل انصاف قائمول د پیغمبرانو د صحابو کا پس مکه باندې عدل انصاف قائمول او د پیغمبر د امتیانو کا داوی چې پس مکه باندې عدل انصاف قائم شو او د عدل انصاف قائمېدو دپاره بنیادونه ودي اول بنیاد عقیده د آخرت ده او دیم نمبر د الله پاک یره ده چې یو سړی په آخرت باندې ایمان لري نو دی په چا ظلم نه کوي دی به عدل او یو سړی چې الله پاک نه یریږي نو دی په چا باندې ظلم زیاتې نه کوي دی به عدل کوي لیکن نن سبا معامله جدا معامله نن سبا د عدل او انصاف قائمولو دپاره خبرې ډېرې دي لیکن عملي صورت نشته او بیا په دې ځای کې الله پاک دا قانون ذکر کړ د تمام انسانیت د مؤمنانو دپاره یا ایها الذین آمنوا اے ټول مسلمانانو کونوا قوامین بالقسط تاسو ټول انصاف قائم نو په دې کې دا نه وایي چې حکومت د انصاف قائمي او رعایا به نه قائم دا نه وایي د انصاف قائمول څنګه چې د حکومت ذمہ داری دا دارنګي د عوامو او د رعایا هم ذمہ داری ده نن په تمام دنیا کې هر سړی د عدل انصاف لپاره کوشش کوي لیکن بنیاد چې عقیده او الله یردا هغه چا نه خپل کړی په دنیا کې امن برازي په قرآن امن برازي د پیغمبر په طریقه امن برازي د آخرت په عقیده امن برازي الله په یاد چې د الله جل عقیده د آخرت ني طریقه د پیغمبر ني طریقه د قرآن ني په تمام دنیا کې امن څوک نشي راوستي لکه امن صرف قرآن کې امن صرف دین کې امن په اسلحه کې نشته امن په ټکنالوژي کې نشته امن د دنیا په قوت کې نشته امن چې هغه صرف په دین کې الله پاک څه فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړونو اطمینان د الله په یاد چې الله درته یاد رعایا هم ظلم نه کوي حکومت هم نه کوي امن په خود چې د الله نه رعایا لري حکومت لري رعایا مخیرت مني حکومت مني رعایا د الله نه یره کوي او حکومت یې یره کوي خامخا امن نه اوس موږ تمام دنیا مسلمانان لګیا دي یره حکومت دغه ظلم کوي حکومت هغه ظلم کوي او بل ظلم څوک نه یاد من جمله هغه ظلمونو زموږ د مسلمانانو د عوامو د بجلی او د کیسونو خلاف موږ وایو
حکومت په موږ باندې غټ غټ ټیکسونه راچوي غټ غټ بیلونه دي بالکل دا خو زیاتې کوي خدا ما خام تیارې کې چې دا موږ غټ سرویس کار وباسو او په دې غټ ستن کې ولګو ځان ته په مزیدار یخ ایسی ولګو دا ظلم زیاتې حکومت په ځامندو من حکومت له پیسې ورکو د بجلی د خرڅ کولو د دې کنټرول د ظلم د غلا من پیسې نه ورکو نو موږ وایو حکومت زیاتې کوي حکومت خو زیاتې کوي خدا مونږ چې کوو یو مسلمان په الله نه ویریږي بیا د بل مسلمان زبګه بنسي او دې بیا موږ مسلمان ولې پر دې حق خوري یو مسلمان وای د بل مسلمان بیزتی مو تخپل بہادری او جرأت کاری او دې بیا موږ مسلمان یو مسلمان وای د بل مسلمان مال وړل کو تخپل بدمعشی کاری او بیا دې وای یره حکومت زیاتې کوي دا چې د یو نه پیسې خوري او د بل نه پیسې خوري د یو مسلمان نه پردیس مګنی سي او د بل نه پردیس مګنی سي د یو مسلمان حق او د بل مسلمان حق خوري دا تا ظلم نه ښکاري دا تا ته حکومت وي حکومت مستا په سر باندې غټ افسر دی په دې معاشره کې چې دا کوم ظلمونه تکي دا ته حکومت نه دی وي کار دا چې مسلمانان خپل ځانونه سم نن هر سړی لګیا د خپل وس مطابق ظلم کوي کاغه مشر دی کاغه کشر دی څومره چې د وس کېږي لګیا او بدنام شو حکومت زیاتې نو حکومت په تعالی کور ته نه راځي چې ما خام د سپین کور دی واچوا او سحر چې کله مانځل راځي یا د مانځل ټیم کې پاسې رضا کور دی کو پاسې ادا ګناه زموږ مسلمانانو بجلی دا پیسې ورکې ته استعمالې سي که پیسې نه ورکې او مثال په غلط استعمالې ګناه ده دا د دنیا هر مسلمان عالم لورشي او د دې مسلې ته پوښتنه کې مسله ورکوم دا بیان کوي ګناه ده چې یو سړی سره پیسې نه گزاره دي څه طریقه ده ځان ته بند مسلو ګناه نه گزارو ساتو نو په دنیا کې د پیغمبرانو او د آسماني کتابونو درالې کولو مقصد پزماکه باندې عدل انصاف قائم ولدي او هغه قائميږي الله پاک په شریعت کم از کم او تاسو دان په شریعت برابر کو اخرت لپاره تیاری کو الله ير پیدا کو هر سړی دانه چې مشر پیدا کی کشر نه پیدا کی هر سړی بدر کې الله ير پیدا کو او موږ چې هر خبره کو په دې سوچ کو چې ير په دې خبره زمون الله خپکیږي که نه خپکیږي عادل انصاف په خود وخت قائم شي او کنه موږ بل ته سو ځان را نه بیا په دنیا کې امن اسی او وی خبر دې په دې الله پاک او تاسو ته په خپل ژوندۍ کې د شریعت مطابق ژوندۍ تیرول آسان کی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنان کونوا تاسو قوامین بالقسط قائمون بالانصاف شهداء لله گواہی ورکون کې خاص الله پاک د پاره ولو علی انفسکم اگر چې دا گواہی تاسو د خپل ځانونو خلاف او الوالدین یا رشتہ دار د والدین خلاف والاقربین د رشتہ دارانو خلاف ان یکن غنیا کچربی دا چا خلاف گواہی چور کې دا مالدار او فقیر یا غریب بھی فضل اولا بما پس اللہ پاک زیاد مستحق دی مالدار او د غریب نا د مالدار او د غریب خیال مسات اللہ نو یری گد انصاف نہ کار واغلا فلا تتبعوا الهوى فاستاسو تابعداری بکوی د خواہشات ان تعدلوا دا چتا سے انصاف ہونے کی ظلم گئی و ان تلقوا تعرضوا کچرتا سو غلط بیان وکړه و ان تلقوا کچرتا سو